ډیر خلک دا خبره کوي چې علما کرام حق نه بیانوي، حق نه وایي، خو ته ووایه که نه. تا الله پاک څه دپاره پیدا کړی؟ ته به صرف حیوان په شان خوراک کوي، ته به حق نه وایي. د دین اسلام ټیکه صرف عالم اخستی دی، د قرآن صرف د عالم دی، د اسلام صرف د عالم دی، په پیغمبر باندې صرف علماو ایمان راوړی دی، تا ایمان نه دی راوړی. ته به حق نه بیانوي، ته صرف خوراک کوه او بچي راوړه، بس بل کار دی تا نشته. ته حق بیان که که نه، ولې ته مسلمان نه یې، تا چې ایمان نشته، تا کې غیرت نشته، صرف د حق بیانولو ټیکه عالم خستی دی، صرف عالم جنت ته ځي، ته به نه ځې. ته هم دین دپاره څه خو وکړه که نه، څه قرباني خو ته هم وکړه. که صرف شپه ورځ علماو پسې غپېږي، عالم داسې او عالم داسې، د خپل شکل صورت د یهودو نصاراو په شان جوړ کړی دی او خبرې عالم پسې کوي. عالم ته اوس ته لار ښیي، علماو پسې غپېږي مه، علماو ته بدې ردې مه وایي، کنې خدای به مو وشرموي. یو سړی مې په خپلو سترګو لیدلی دی چې همیشه به د علما کرامو سپکه کوله. څو وخته مخکې خدای وشرمولو، لورې چا څه وتښه، اوس یې خوله بند دی. بې ځایه په علماو باندې نیوکې مه کوي، کنې خدای به مو رسوا کړي، ذلیل به مو کړي.